سوات پریس کلب کې د نیولې شوي تنانو رشته دارو چې پکې زیاتره زنانه شامل وي خبریالانو ته وویل چې د دوی زلمي بچیان د مزدورۍ لپاره 10 میاشتې وړاندې د ترکي او یونان په لاره یورپ ته تلل چې رومانیا کې سمندري ډاکوانو قید کړي او اوس دوی نه ډاکوان 10,000 یورو د یو تن آزادولو په ترڅ کې غواړي د قید شوي تنانو رشته دارو او میندو په جړه کې دغه فریاد خبریالانو ته وکړو. رحمت علي تنوم دی او دغه شان پیسې روپۍ ولا ورکړي په ترکي کې وو ترکي نه بیا یو ولا پیسې قرض کوي دغه ځله زو بیا یو ولا پیسې قرض کوي دغه زمونږ د خدای غه جزانانو د خدای غریبانانو د غرمینو د ماښام نه چې د ماښام د غرمې نه او ورته مې ورته مې وویل لاله ما دلته کې دا جاړي مزدوري کوه زما دپاره دغه ډېره ده وایي ناوې زه زمونږ والا قرضدار به کړو دغه روپۍ پیسې ولا ورکړلې اوس دا پیسې روپۍ د غواړي زمونږ سره خو نشته زمونږ خو د یو وخت ډوډۍ یا د بل وخت نه. د تختولی شوي تنانو یو رشته دار وایي چې دوی نه ایجنټانو دغه کسان یورپ ته بوتلو لپاره رقم اغستی او دوی یې په غیر قانوني توګه یورپ ته اړول. اوس د حکومت دوی سره مرستې وکړي او په اعلی کچ یې دغه تنان راخلاص کړي. اوس زموږ ډیمانډ دا دی چې دغه کسان چې دي کم چې یرغمال شوي دي د حکومتي څونه چارواکي چې دي زموږ د ملک چې وزیر داخله چیف جسټس او چیف اف آرمي سټاف وزیر اعظم صدر پاکستان او دغه بین الاقوامي سطح باندې هیومن رایټس څونه دي د حقوق انساني هغه غټ داویدار چې کوم دي هغې دپاره التجا ده خواست ورته کوو درخواست ورته کوو چې د الله د رضا دپاره او د دې غریبانانو باندې د رحم وکړی شي د دې دا بچي چې دغه ظالمانو د پنجرې در آزاد کړی شي. د سوات تختولی شوي اوه هغه زلمي چې د مهنت مزدورۍ لپاره یورپ ته تلل تعلق یې د سوات تحصیل کابل او چارباغ سره دی او دوی وایي چې هر کال هم دغه رنګه ناپوهه زلمي د ایجنټانو شنو باغونو خودو ښکار شي چې پکې یو شمېر تنان په لاره کې مړه شوي هم دي. د سوات دغه مظلومه تورسرې د حکومت پاکستان اټمي طاقت پاکستان نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی هغه یرغمال شوي ځوانان دي د ډاکوانو څخه راخلاص کړی شي. د کیمرمین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، منګورا، سوات.